बुखारी और मुस्लिम शरीफ सही हदीस था। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा ته फरमाई چې د دین په باره چې له ټولو نه زیات تکلیفونه انبیاو ته رسیدلی دي او په انبیاو چې بیا له ټولو نه زیات ما ته رسیدلی دي او ما نه پس په ایغو خلکو ته زیات تکلیفونه ورسیږي چې څوک ما ته زیات نږدې د دین په اعتبار سره لکه صحابه سره لا تابعین لا تبع تابعین لا کوم خلک چې د نبی علیہ السلام والمیشن جاری ساتي زیات تکلیفونه به ایغه ته رسیږي او دغه رنګه مسلم شریف صحیح حدیث ته نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایي چې چا یو نیک عمل جاری ک نیک کاری شروع ک نو دته به خپل نیک عمل ثواب ملاو کیږي او دنا آبادا چې چور خلک د د په نقش قدم باندې جی اغه نیک عمل کوي نو د هر کس سره سره به دته پورا ثواب ملاو کیږي ادیغه په ثواب چې بچ کمی نه راځي د غرنګ یو سړی د بد عمل شروع ک په دین اسلام چې غلطه طریقې راځي کړلا نو چور کسان چې د په طریقې باندې د مرګ نه بعد چلیږي دته په خپل ګناوال سزا ملاو کیږي او چې دا چور خلک د په طریقې ګناهونه کوي هر کس سره به برابر ای صده په ګناه چی او دیغه په ګناه چې بچ کمی نه راځي لکه تاسو موږ په موبایلو چې ټیک ټاک جوړو ویډیوګانې جوړو نو څوک شي ټیک ټاک جوړوي صحیح ویډیوګانې جوړوي څوک لنډې لغړې او غند او د حیانا کاته غلطي ویډیوګانې جوړوي نو دا چور ویډیوګانې چې نیکی جوړیږي چې دا چوک نیک اعمال نیکو کارو والی ویډیوګانې جوړوي د کستبه د خپل نیکو اعمالو ثواب ملاو کیږي او چې چور خلک د دوالې د دینی ویډیوګانې لا ټیک ټاک لا په فیسبوک باندې ګوري د هر کس چې چور اعمال د خلک کوي د به د ایغو خلکو برابر اعمال ملاو کیږي د دوال چې بچو کمی نه راځي د غرنګي چې کوم خلک غلطي ویډیوګانې جوړوي لنډ لغړې جوړوي غانې بجانې پچوي نور غلط کارونه کوي ټیک ټاک جوړوي نو د کستبه د خپلو دغه ټیک ټاک او د ویډیوګانو چې دا غند ویډیوګانې جوړوي دته به سزا ملاو کیږي او د مرګ نه بعد چې چور خلک د ویډیوګانې ګوري لا د په زمدانه چې ګوري دیغه والا سزا او د ګناهو چې به د پوره یې ور سره او دیغه وال چې به هڅ کمی نه راځي نو زه د شاسوار خان ته دا گزارش کوم دا درخواست کوم چې الله پاک پتا باندې ډیر زیات فضل کړای او تبلیغ ملګری در سره ملاوسلی او الله بلار چې د وخت ولګاو په صحیح مانو چې د الله ته توبه وکړه نو په خپل توبه باندې مستقیم اوسېږه او چې دا کوم خرافات کوم غلطي خبره تا کړې دي په دغه باندې الله ته وزاړه الله نه معافي وغواړه ان شاء الله الله پاک پتا ته معافي وکي او بیا لسره خپل نیک اعمال شریکا او نبی علیہ السلام فرمای التائب من الذنب كمن لا ذنب له په صدق سره په صحیح مانو چې د ما کوم امتی خپل ګناهونو توبه وکړه الله پاک په دوه ټول ګناهونه معاف کی او داسې به لکه دوه ګناه چې کړی نه نو بیا په بل حدیث چې نبی علیہ السلام فرمای چې یو سړی دا ګناه وکړه او ایغه بعد پرشتیا سره په خپل ګناه باندې پښیمان سره الله پاک په معافي ورته وکي بیا لدنا بتقاضای بشری ول چې دا انسان د ګناه له وسله بیا توبه وکړه وې دغه رنګي کدرې نیمشل ویری دای توبه ګناه وکي او توبه په وکړي الله پاک په درې نیم شل ویری ګناه معاف کی نو دا درې نیم شل لفظ چې دا ستر ول لفظ دا اساس زیاتوب د پار راغلی دا مقصد دا چې دا چو ویری ګناهونه کوي او پرشتیا سره توبه وکړي چې یا الله مانه ګناه وسله به اذن وکم نو الله پاک په بار د معافي کوي نو زه دا نصیحت کوم دا خاص ورته کوم چې په خپل ګناهو باندې پښمان سه او چې کوم د تبلیغ ملګرو نیک صحبت م پرېږدوا دا چور نقصان چې تاسو دوباره ورسېد دا تاسو د بد صحبت لوجنه ورسېده پاتې سله حالات په پتا باندې راځي حالات به ته مقابله کوي اته غوند نور کسانو لکه مولانا تاج اکبر صاحب سره شهین شاه باچا سره جنید جمشید سره په دغه باندې چور قسم حالات راغله جنید جمشید فرمایي چې ما د خپل کور فرنیچر خرج ک ما بچی په پبلک سکولانو چې سبقان ویلا ایغه نه مې روبا اصل سرکاري سکولانو ته مکړل لوږه تندې مې تیر کړې تکلیفونه مې تیر کړل خو لیکن تر اخر ټیمه پورې په خپل خبره باندې مستقل لاړو او د دین لارې نه پرېږدوله د غرنګ شهین شاه باچا چې و اول سندره ویلې به غبا د ناتونه شروع کړل نو ته ټیک ټاک جوړوا د ناتو والے جوړوا ویډیوګانې جوړوا او د نیکو خبرو والے جوړوا
نه دا چې ته بیا هغه خپل مجلس ته واپس راواوښتلې دا تا دپاره ډېره د نقصان خبر ده. لہذا په تېرو کړو باندې الله پاک ته پښیمان سه چې دې کړي دي او په مخ باندې بیا الله ته په صدق دل سره توبه وکړه او نیک اعمال شروع کړه. تبلیغ وال مه پرېږدوه، تبلیغ والو علماو سره مینه محبت ساته. انشاءالله دغه په برکت سره به الله پاک تا ته مخکینیو ګناهو معافي کوي. او ځان ته کاروبار وغواړه، دا سوچ قدرې مه کوه چې ما سره څوک امداد نه کوي، بل چا نه امداد مه غواړه او مه دا شلۍ له پیدا کوه. پلاو خرچوه، کچالو خرچوه، لوګان خرچوه، مهنت مزدوري کوه. نبی اسلام یو صحابي و، نو نبی اسلام سره په لاس ستړي مسي وکړه، مصافحه یې وکړه. نبی اسلام ورته فرمایي تا لاس خو ډېر سخت دي، څه وجه ده؟ دی ورته فرمایي ای د الله رسوله زه مزدوري کوم. نبی اسلام ورته وفرمایل الکاسب حبیب الله، په لاس سره چې کوم کس مهنت کوي دا د الله دوست ده. او نبی اسلام لاس چپ کړل. نو نبی اسلام به تا سره مینه ساتي، تا سره به محبت ساتي، خو په صدق دل سره ته توبه وباسه او خپل مهنت مزدوري شروع کړه